بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زم موضوع دې باره کې جنت تتلون کې خویونه او صفات، یعنی هغه خویونه چې جنت ته انسان به داخليږي، هغه اعمال چې کله یو انسان وکړي د هغې په ذریعې سره الله سبحانه وتعالی دغه انسان جنت ته داخل کړي. تېر شوي درس کې موږ یو څو اسباب ذکر کړي وو. امام ترمذي رحمه الله روایت نقل کړی دی په 4015 نمبر حدیث دی، او روایت دی د ابو امامه رضی الله عنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، وایي زه د هغه چا دپاره د جنت نه غیر چاپېر د کور ذمهوار یم چې هغه جګړه پرېښوده اگر که په حقه یې. او د جنت په منځ کې د کور ذمہوار یم د هغه چا دپاره چې هغه دروغ پرېښودل اگر که په ټوکو کې ولې نه، او د هغه چا دپاره د جنت په اوچت طرف کې د کور ذمہوار یم چې د هغه اخلاق ښه شو. ډېر عجیبه حدیث دی. په دې حدیث کې درې خبرې دي، او دا جنت ته داخلېدو اسباب دي چې انسان په دې سره جنت ته داخلېږي. لکه څنګه چې دې حدیث نه معلومیږي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، زه د هغه چا لپاره د جنت نه غیر چاپېره د کور ذمهوار یم چې هغه جګړه پرېښوده اگر که به حقه یې. او د جنت په منځ کې د کور ذمہوار یم د هغه چا دپاره چې هغه دروغ پرېښوده اگر که په ټوکې کې ولې نه، او د هغه چا دپاره د جنت په اوچت طرف کې د کور ذمہوار یم چې د هغه اخلاق ښه شو. د الله سبحانه وتعالی پیغمبر د دغه انسان دپاره ذمہواري اخیستې ده. جګړه دې پرېښودله، دروغ دې پرېښودله، اخلاق دې ښایسته شو. نبي علیه السلام فرمایي چې دغه انسان ذمہواري ما اخیستې ده. جګړه یې پرېښودله، د جنت نه غیر چاپېر د کور ذمہوار یم. که دروغ یې پرېښودله اگر که په ټوکې کې ولې نه، وی د جنت په منځ کې د کور ذمہوار یم. او که اخلاق یې ښایسته شو نو د هغه دپاره د جنت په اوچت ځای کې د کور ذمہوار یم. په یو بل حدیث کې راغلی، صحیح بخاري صحیح مسلم حدیث دی، دا هم د جنت ته داخلېدو سبب دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، بشک د الله د پر 9 نوی نمونه دي، یعنی یو کم سل نمونه دي. نبی علیه السلام فرمایي چا چې دا زده کړل نو جنت ته به داخل شي. هغه نمونه لکه په حدیث کې مختلف سندونو سره نقل دي. هو الله الذي لا اله الا هو الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الاخر. د الله سبحانه وتعالی د نمونه چې چا زده کړ، نبی علیه السلام فرمایي دغه انسان به جنت ته داخل شي. دا نمونه چې یو انسان زده کړي نو جنت ته داخلېدو یو سبب دی، یو ذریعه ده، یو عمل دی چې انسان به الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلوي. په یو بل حدیث کې راغلی، صحیح بخاري او صحیح مسلم حدیث دی. عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وای چا چې گواہی وکړه چې د الله نه سوا بل هیڅ څوک د عبادت لایق نشته، الله یو دی، هیڅ شریک نه لري، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی، او عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول دی، او د کلمه مریم ته چولې د الله رب العالمین د طرف نه روح دی، جنت حق دی، جهنم حق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کدا سره په هر عمل باندې الله به جنت ته داخل کی. ډېر عجیبه خبره ده. د دې خبرې گواہی کول چې د الله نه سوا بل څوک حقدار د بندګۍ نشته، هیڅوک ورسره شریک نشته دی. اگر که ملائکه او انبیاء کرام او اولیاء ولې نه الله سره هیڅوک شریکان نشته، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی. ولته کې په شرط کې دا یې خدای چې د الله پیغمبر په چې په هر عمل باندې الله به جنت داخل کې، خو شرط په کې دا دی چې شرک به کې نه ذره برابر. که په هدي الله سبحانه وتعالى په کوم انسان کې چې ذره برابر شرک مې الله دغه انسان نه باخي. نو په دې حدیث په دې اول سر کې دا شرط یې غیر چې ګور د الله رسول بل څوک حقدار د بندګۍ نشته، الله یوازې دې شریک نه لري. کدی په هر عمل باندې الله به جنت داخل کی. یو بل حدیث دی صحیح بخاری سے مسلم کې ذکر دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زما هر یو امتی به جنت ته داخليږي سوا د هغه چا نه چې انکار وکړي. یعنی نبی علیہ السلام فرمایي چې زما هر یو امتی به جنت ته داخليږي الا من ابا، سوا د هغه چا نه چې هغه انکار کوي. یعنی دې خلک به ملایي چې د جنت نه انکار کوي. د انسان په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې جنت ته مولا څوک انکار کوي. د خشنه صحابه کرامو د نبی رسول الله تعالی زوګ د الله رسول و دې چې بل څوک چې د جنت نه انکار کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای چې زما تابعداري وکړه نو هغه به جنت ته داخليږي. ومن عصاني او چې زما خلاف او زما برمانی وکړه نو هغه د جنت داخلي دون انکار وکړ. دې حدیث نه معلومه شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کول انسان جنت داخلي، او د الله د پیغمبر نه فرمانی کول په دې سره انسان د جنت داخلي دون انکار کوي. او د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې جنت ده، انسان په جنت داخلي کی. یو بل حدیث د صحیح بخاری کې ذکر د امام بخاری رحم الله نقل کړي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای چې په الله او دغه پر رسول باندې ایمان راوړو، د مازه پابندي وکړه، د رمضان روزي ونیولې، نو په الله باندې دا حق دی چې د جنت داخلي. ګوره درې خبرې چې په الله او دغه پر رسول ایمان راوړو، د موږ پابندي وکړو، د رمضان روزي ونیولې، وای په الله دا حق دی چې د جنت داخلي. وی برابر خبره چې د الله په لاره کې jihad کړي او که په خپل هغه ځمکه ناسي په کومه چې پیدا شوی دی او دا انسان وفات شو، الله به دغه انسان جنت ته داخلي. او چې کله پتا کې دا درې عمل رااله، په الله او دغه رسول ایمان راوړل، او د مونږ پابندي کول، او د رمضان روزي نیول، انت جنت ته داخلي دوه اسباب دي. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو په دې باندې توفیق راکړي. وصلی الله تعالی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.